السلام علیکم ملګرو دا بیان تاسو واورئ که نه د دې نه پس بیا خبره کوم जी अलैक्म वसीम अब्बासी फ्रॉम वी न्यूज़। जनरल साहब, एक ट्रेंड 9 मई के बाद एक बड़ा दिलचस्प सा ट्रेंड सामने आया है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पीपल्स पार्टी PTI से है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में, और वो बरियत का इजहार करते हैं, 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं। उसके बाद जो है वो पवित्र होकर वापस घरों को लौट जाते हैं। तो एक तासुर ये पाया जाता है कि उनको पाक साफ करने का फरीज़ा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अदा कर रही है। तो इस तासुर को आप कैसे जवाब देंगे सर? काइंडली दोबारा अगर आप मुझे दोबारा बताइएगा। आई एम सॉरी जी सर, वसीम अब्बासी वी न्यूज़ से मेरा सवाल ये था कि 9 मई के बाद एक ये फिनोमेना भी सामने आया है कि कुछ सियासी जमात, एक ही सियासी जमात है PTI, जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ऐलान बरियत का ऐलान करते हैं 9 मई के वाक़यात से और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद वो पाक साफ होकर घरों को जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता। और तासुर ये है कि उनको पाक साफ करने का जो फरीज़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। तो इस तासुर को आप कैसे इसका रिस्पॉन्ड करेंगे सर? ये तासुर है कि किनकी जो जो पार्टी अच्छा ठीक। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात और उसके नताइज हैं, उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुकर्रर 9 मई के वाक़यात, उसके नताइज और उसके जो कैफरे करदार है, वो उसी तरह सिलसिला चलेगा। څنګه چې دا بیان تاسو وکړو که نه، دا یو صحافي د دې محترم صاحب DGSPR نه یو تپوس کوي، ویره دا 9 مئی واقعه چې کوم وشوه، وی دې کې کوم خلک چې پریس کانفرنس وکړي که نه، وی هغې بس هغې ته سم نه وایي، نه ورته پولیس ته وایي بس هغې آزاد شي، او نه پولیس او نه د هغې په کورونو څوک ورځي. دا ولې؟ نو دا سړی ورته وایي په دې کې زموږ وایي څه کار نشته. نو دا خو داسې د یو داسې جواب ورکړو که نه چې لکه یو سړی چې د کتابونو دکان ته لاړ شي او پکې د ټماټرو تپوس کړي چې سبزي راکړه. دا خو د ټولې دنیا ته پته ده، دا خو د هر چا ته پته ده چې دا کسانو د دې شاته څوک ولاړ دي. دا خو د دې کلیر جواب نه دی چې دا تا څنګه جواب ورکړو. ته DGSPR دا خلک به داسې جواب ورکوي. دله پکار دي چې تا یو کلیر کټ جواب ورکړی د دې هر څیز چیرې دا مسله او دا مسله. بل دا خبره ده په دې 9 مئی کې چې ته وایې چې مخکې نه پریس کانفرنس یې کېدی او دې منصوبه بندي، دغه منصوبه بندي چا کول؟ دغه کسان تاسو پورې کړي که دا منشن که په میډیا باندې کړ چا منصوبه بندي کړي؟ هغه کسان ګیر کا. ته چې باقي د شهیدانو خبره کې، شهیدان چې کوم دي دا بالکل زمونږ چې کوم سپایان دي شهیدان دي د الله تعالی په نس، دا ټول چې کوم دي دا ژوندي دي او دای ته باقاعده رزق ورکوي. دا زمونږ عقیده او د شهید درجه دا انتهایی اوچته ده. او چا چې دا دغه شهیدانو بې حرمتي کړي، دا هر څه کړي، دا بالکل د سزا لایق دي. دغه منګ هم متفق یو چې دی له بالکل ښه سخته نه سخته سزا پکار ده. چا چې د شهیدانو بې حرمتي کړي، چا چې د ملک کم املاک دي، کم سرکاري املاک دي، کم د ملک قومي خزانه ده، ایته چا نقصان رسولی دی، هغه بالکل د سزا لایق دي. دین مطابق د پاکستان چې څه قانون د شریعت مطابق د آیین مطابق هغې له دې سزا ورکړی شي. ټیک شو. او په دې ټول پریس کانفرنس کې خو ستا د دې 9 مئی نه علاوه بل څه خبره نه وه چې په ټول پریس کانفرنس تیر شو. او 9 مئی چې کوم دی د هغې نه علاوه بله خبره نه وه. زموږ ټول عمر هم دغه کار دی چې یاره کله هم پریس کانفرنس کېږي به دهشتګردي ده. د 75 سالو شو دا دهشتګردي ختمه نه شوه. ته انډیا وګوره، انډیا ته وګوره، تقریبا په IMF ته ریپورټ مطابق په 2028 کې به انډیا 3 نمبر شي په د ورلد اکانومي کې. نو په ټول پریس کانفرنس کې د 9 مئی نه علاوه بله خبره مونږ وانتش 9 مئی او 9 مئی خلک پکې چاته د ملک د بقا دغه کې دهشتګردي. دا څنګه دهشتګردي ده؟ اوس ته چې د دې شهید ته ما مخکې ویل چې شهید چې کوم دی هغه د الله تعالی په نس ژوندی دی او دی ته باقاعده رزق ورکړل کېږي. دا زموږ عقیده ده. خو دا 80,000 پښتانه چې کوم شهیدان شو که نه، دا 80,000 پښتانه دا ډرون په حملو کې په دماغو کې، دا خبره تا چې ته پریس کانفرنس کې د دې نه اورېدلې، دا چا کړي؟
دا پریس کانفرنس چې کوم کوي دي کنه دا خبره تا چې ته نه دا اورېدلې چې دا څومره دماکې وشوې څومره پښتانه وژل کېږي په وزیرستان کې څومره ډرون حملې وشو دي دا خبره چې ته نه په پریس کانفرنس کې چې ته داسې ځان دي نه ډسکس کړي خو به تش د 9 مې خبره او 9 مې خوا او 9 مې دی خوا 9 مې اخوا شو او 9 مې دی خوا شو تش د 9 مې نه علاوه د دې بله خبره نشته نو خبره مې دې پسې وایي چې صحافي ته ډېر مطلبي سوال ورکو خو د سوال تاسو لږ وګورئ که نه توقع ترې ونیوله دا جواب به خلک داسې ورکوي او اخوا دې خوا شو رښتیا خبره ده که نه او د یو دروغو پټولو دپاره به 100 نور دروغ هم وي او کله چې انسان دروغجن وي که نه هغه سره بیا د هغه خبرې جواب نی